شغل أول شيء وفي ولان خدمة كذا خاصة إن شاء الله تعالى كيني هنتسم إن شاء الله تشرفوا كل خدمة كذا خاصة كم تسانجي بلا خدمة دي خدمة كذا أول شيء लगमग के शेखा लगमग के साथ كيني وذلك خلني شوي إن شاء الله وصوة من بعد إن شاء الله حضرت سيفتاسو مخينا نواف إن شاء الله تعالى دور خدمت كده خاص تاني شاطر بين كل مدة إن شاء الله مكتسب وستاخذ مخينا رازي أطاف إن شاء الله داغي لك ساتنا فدير سات داغي تردور إن شاء الله وستاخذ زلون باقي قتل خشاليك إن شاء الله طول الوقت يكون إن شاء الله تعالى مكتسب عليه ناري تكبير ناري تكبير ناري تكبير مفتي نجيب محمود يسيم حضرت مفتي نجيب محمود يسيم ناري تكبير ناري تكبير ناري تكبير غلامة غلامة رسولك يا غلامة 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 كل كسان إن شاء الله تعالى أكيد إن شاء الله كل كسان إن شاء الله تعالى أكيد إن شاء الله كل كسان إن شاء الله تعالى أكيد إن شاء الله سمنا كسان إن شاء الله بانتظامي سے خدمت دینے والے شوئے لگے طول خدمت کی درخواست إن شاء الله پینڈال کی گی إن شاء الله پینڈال کی گی إن شاء الله اس إن شاء الله بلا تاخير هغه شخصیت له دعوت ورکوم کم شخصیت چې تاسو ډېر مودې انتظار کړ خصوصا نن هم ډېر ټیم انتظار وکړو ان شاء الله تعالی زه هغې ستاسو منځ کې حایل نه جوړېږم زه بلا تاخیر هغه شخصیت له چې د هغې دین دپاره خپل ژوند لیکلی دی ټول او دین دپاره هر قسمه قرباني ورکړې ده ان شاء الله تعالی چې د اکابرو اسلافو نمونه ده زه بلا تاخیر هغه شخصیت چې دین دپاره په پاکستان او په افغانستان کې د پښتون په دین په نوم د پښتون نوم یې راژوندی شو باطل فرقې د پاک د پښتون د ځمکې نه وتښتول او هغې لارو ته نه میلاویږي زه بلا تاخیر هغه شخصیت چې دین دپاره خپل ژوند او لیکلی دی هغې ته درخواست وکړم حضرت مفتي ندیم محمودي صاحب امیر نوجوانان احناف پاکستان او افغانستان حضرت مولانا مفتي ندیم محمودي صاحب الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النفس والسمات والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د غیر عقیدي او غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو زموږ استاد د لمې جلسو پروګرام چې د قرآن مجید د ختم پروګرام دی شمانو د الله رب العالمین مقدس کتاب ته خپل سینو کې ځای ورکړی دی د رب د عظیم کتاب په خپل سینو کې محفوظ کړی دی محترمو دا قسم پروګرامات د شمانو د هغوی د والدینو د تسلی لپاره او نور مسلمانانو ته ترغیب ورکولو لپاره منعقد کیږي
محترمو دې وخت کې تاسو عالمي دنیا باندې نظر واچوئ د حق او د باطل په منځ کې یو کشمکش شروع دی د حق او د باطل یو معرکه ګرمه ده یو طرف ته کفر او اهل کفر دي یقینا د هغوی سره وسایل هم ورسره دي اسباب هم ورسره دي طاقت او قوت هم ورسره دی د دنیا واک او اختیار هم ورسره دی دویم طرف ته محترمو دغه نیکان خلق دي دغه علماء کرام دي دغه مدرسو والا دي دغه ملنګان او درویشان دي د هغوی کوشش دا دی چې مسلمان د خپل عقیدې نه لرې کړي مسلمان د خپل دین نه لرې کړي مسلمان د خپلې نظریې په حوالې سره مشوش کړي د تشویش شکار وګرځېږي د ده تعلق د قرآن سره ختم شي د ده تعلق د مسلمانانو د اسلامي تهذیب سره ختم شي د ده تعلق د عالم د علماء حق او د مدرسې سره ختم شي د هغې لپاره محترمو هر قسمه وسایل هم لګوي هر قسمه محترمو پیسه هم د دې لپاره استعمالوي لیکن بل طرف ته محترمو دغه علماء کرام دي دغه درویشان دي چې د بېسرو سامانۍ حالت کې دي د مشکلاتو سره مخامخ دي وسایل اسباب ورسره نشته دی ظاهري طاقت او قوت ورسره نشته دی د مشکلاتو سره مخامخ دي د دنیا واک او اختیار ورسره نشته دی لیکن د هغې باوجود مسلمان ورور که کلم په دغه کشمکش په کلم دغه معرکې باندې ته نظر کې 1400 ساله تاریخ اوچته الحمدلله په هر میدان کې هغه معرکه دغه اهل حق درویشانو ګټلې ده او باطل بېللې ده محترم تاسو وګورئ نن په تمامه دنیا کې په تمامو ادیانو کې صرف اسلام ملاویږي چې دا صحیح دین دی په خپل اصلي اوریجنل شکل کې موجود دی په تمامو کتابونو کې یو کتاب صرف ملاویږي چې هغه په خپل اصلي شکل کې موجود دی هغه د قرآن مجید موجود دی بلکې د دې نه مخکې وایم پوره په دعوې سره مونږ وایو کوم قرآن مجید چې د لوح محفوظ د آسماني دنیا ته راغلی و د آسماني دنیا نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په 30 کال کې نازل شوی و هم هغه قرآن باندې 1400 سال زمانه تېره شوله په خپل اصلي شکل کې بیا هم موږ سره محفوظ دی قسم دی تر اوسه پورې یا یو لفظ چا نه دی بدل کړی تر اوسه پورې یو حرف چا نه دی بدل کړی تر اوسه پورې مضمون چا نه دی بدل کړی تر اوسه پورې یو لفظ چا نه دی مخکې وروسته کړی او انشاءالله دغه کتاب به د قیامت د سبا پورې په خپل دغه اصلي شکل کې موجود وي نو خو به څوک لفظ بدل کړي نه به یو حرف څوک مخکې وروسته کړي نه به یو زبر زیر بدل کړي انشاءالله دی به د قیامت د سبا پورې همدغسې اصلي شکل کې موجود وي انشاءالله زور انشاءالله محترمو د دې په سلسله کې تاسو مخکې وګورئ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور دی امیر المؤمنین ته یو وفد راغی امیر المؤمنین مونږ یو درخواست راوړی دی صدر خاصم راوړی دی هغوی ورته امیر المؤمنین مونږ د هغه علاقې یو چېرته چې دوه پیغمبران راغلي وو موسی علیه السلام او خضر علیه السلام راغلي وو زمونږ د مشرانو نه د بالمستوب مطالبه کړې وه زمونږ مشرانو د بالمستوب نه انکار کړی و امیر المؤمنین مونږ چېرته چې لاړ شو خلک راپسې ټوغې کوي څوک چې خبر شي چې مونږ د پلانکۍ علاقې یو خلک راپسې استهزا کوي امیر المؤمنین مونږ اسلام راوړی دی مونږ اسلام دایره کې داخل شوي یو امیر المؤمنین مونږ دومره مال راوړی بیت المال کې داخله وو سالانه به دونه مال بیت المال ته رالیږو زمونږ یو درخواست دی عمر فاروق رضی الله تعالی تبوس کې څه درخواست دی امیر المؤمنین هغه واقع قرآن ذکر کوي فابوا ان یضیفوهما دې علاقې والا د میلمستوب دغه دوه پیغمبرانو نه انکار کړی و امیر المؤمنین د دې بې دلان دی نه دا یو ټکی رالرې کوي دا یو ټکی رالرې کوي یو ورسره بل زیات کوي ابي د پاسه ولګوئ مونږ پښتانه وایو د بې نه به تی جوړه شي د با نه به تا جوړه شي مخکې معنه وه فابوا ان یضیفوهما دوی د میلمستوب نه انکار کړی و اوس معنه شوه فاتوا ان یضیفوهما کله چې د میلمستوب مطالبه وشوله دسترخوان وغوړېدو ډوډۍ راوڅلې تاسو د مولا نصر الدین صاحب نامه مو اورېدلې ده مشرانو نه تپوس وکړئ دا واقعیت مونږ اورېدي وو نه یو علاقې ته راغی
خلکو ته وایي روټۍ راوړئ که مې داسې کار به در سره وکړم څنګه چې مو اوس د هغې علاقې والا سره وکړو او مناسب هم خطرناک سړی و خلکو سره چې څه ووړ راوړه په دسترخوان یې ورته کېښوده مناسب موړ شي څه نقصان را ورنه رسوي روټۍ چې وخوړه یو حاجي صاحب ورنه تپوس کوي مشر مناسب یو تپوس کوو که اجازت وي وایه مناسب اوس په ډېره موړ شوی و غیر جواب ته تیار و ورته ویل څه خبره ده جوتل مناسب تاسو چې راغلی تاسو ویل روټۍ راوړئ که مې داسې کار به در سره وکړم څنګه چې مو اوس د هغه علاقې والا سره وکړو حضرت جي تاسو هغوی سره څه وکړله نو دی ورته وایي ویل وږی شوی وم هغوی ته مې ویل روټۍ راکړئ روټۍ یې رانه کړه اوس راغلم دی بس خلکو مې ورسره نه و روټۍ رانه کړه راغلم دی تاسو سره مې دغه کار کړی مخکې مانو فابوا ان یضیفوهما دې د مېلمستوب نه انکار کړی و وزمانه شوه فاتوا ان یضیفوهما دسترخوان وچلېدو ډوډۍ را وچلېدې عمر فاروق رضی الله تعالی چې کله واورېدل داسې ورپېدو دوی ته ویل باسئ که عمر دا کار وکړي د الله اسمان به ټوکړې ټوکړې شي د عمر په سر به راوغورځېږي د الله ځمکه به سورۍ شي عمر به پکې دننه لاړ شي قسم دی دغه قرآن دی د دې چا یو نقطه تر اوسه نه ده بدل کړې نه یې بدلولی شي انشاءالله هغه مشهور واقعې به مو اورېدلې وي د علماو نه یو مدرسې ته یو یهودي راغی دا د قرآن مجید نسخې راوړه هغه دور د پریسونو نه و د کاتبانو به لیکل کول اول تاخیر ټول قرآن به ولیکو قرآن یې راوړو هغه د مدرسې مشر مستاذ دی ورکو حضرت جي والا قرآن خدمت کړی دی د پاسې په سره زر سپین زر غلافونه چلکاو کړي دي چلاو کړي دي مو قرآن لیکلی دی متویم سرتی واغزدو ورته وی یقینا ځان خو ډېر کړولی دی خرچم دې ډېره کړې ده خو تر هغه دننه دې څه لیکلي دي قرآن یې کولاو کو اعوذ بالله بسم الله یې وکړله سورة الفاتحې ولوستله سورة البقرې شروع کړله رکو دوه رکو تلاوت وکړو ورته ویې لکه دې کې خو دې زبر غلط لګولی دی لږ مخکې لاړو هلکه دې کې خو دې زیر غلط لګولی دی لږ مخکې تلاوت کې روان دی هلکه دې کې خو دې پیش غلط لګولی دی لږ مخکې تلاوت کې رکو دوه رکو مخکې لاړو هلکه دې کې خو دې لفظ مخکې رسته کړی دی قرآن یې راواغستو کېښودو خبیثه په قرآن کې تبدیلي کې تحریف کې طالبانو ډنګې راواغستله راوچلېدل چاپېره شو دي د طالبانو منځ کې هم چې د خدای ګیر کې بیا ولې یو خدای خلاصوي بس ازو کتلي وو امریکا راغلې وه پورې د الله لښکر سره افغانستان ته راغلې وه پوره په وسایلو اسبابو سره راغلې وه د خپل الله لښکر سره راغلې وه د هغوی دعوه ویل زمونږ نه یو میږی هم په ځمکې نشي پټېدی هغه وخت کې خلکو به ویل د امریکې سره جنګ کول دا قمقلتوب دی دې ته شکست ورکول دا دنیا کې دا ممکن دي زه د افغانستان د طالبانو حکومت چې کله ختم شو سقوط وشو دا کال زما متوسطی کال و اخرنی بس کال ختم شو امتحان شروع د وفاق دې پسې بل کال اولا راغی زما اولنی کالو تقریبا سیماهي یا ششماهي امتحان وشولو هلته دوباره د طالبانو د امریکې خلاف نوی جدوجہد شروع شوی و نوی سیماهي یا ششماهي امتحان چوټي وشوله زه کلي ته راغلم د کلي محلې مسجد کې و زما یو ګاونډي و دی د جلال آباد یونیورسټۍ کې و سبق یې وایو دی هم راغلی و دی هم مسافر و زه هم مسافر و میلاو شو ګپ هم لګو د ګپ دوران کې ما ورته پلان کې وایه که نه خو حالات څنګه دي دی ما ته وایي بس تاسو طالبان مولیان نور د خولې نه د دماغو نه د زړه نه د جهاد لفظ نور وباسئ بس نعوذ بالله ما ورته ویل ولې دی ما ته وایي د اسبابو په دنیا کې د امریکې سره مقابله کول دا یقینا ناممکن ده یقینا د اسبابو په دنیا کې د هغې سره مقابله ممکن نه وه خو د ایمان طاقت د الله امداد او نصر خو جدا سیز دی ما ته وایي بره د هغوی بیواون روانې ده په نظر نه راځي دا تیاره لاندې هلیکاپټر روانې ده دې د لاندې د دې وګاړئ د پوځیانو یې وردیانې اغوستې په دې ګولۍ سر نه کوي او ما ته وایي دیو چې ورته وایي سګنل ورکړي هغه تیاره بیواون د یوه ستنم بیا نه خطا کوي دا چې بم راوولي پوره غوټه علاقه دا وسوځي غټه کنده وباسي نو ما ته ویل چې دماغ خراب دی دې سره جنګ کوي مجلس زمونږ ختم شولو یو کال تیر شو دوه تیر شو درې تیر شو تقریبا درېیم څلورم کال و دې مسجد کې ما او دا بیا یو ځای شو ما ورته پلان کې وایه که نه په حالات څنګه دي ته خو راغلی تازه حالات څنګه دي
ما ته یار خبره خورده شوی د امریکایانو رئیس کړي د اوس کارګر څه دی نشي سره اوس لوی قبیله مخکې وستره واده وي او نن محترم الله رب العالمین دنیا ته ورخودله چې هغه درویشانو اگر بے سر و سامانے پہلت کیوں دملکی و سپر پاور جزام توایو طاقت قوت سر راغلیوا تلاو لختر سر راغلیوا لیکن اللہ رب العالمین دنیا تو رخو دلا کہ جنگونا دا ٹیکنالوجی بزور نکیگی جنگونا دا اسلحو بزور سر نکیگی جنگونا دا ایمان پا طاقت سر نکیگی جنگونا دا اللہ پہ امداد و نصرت سر نکیگی نم دنیا دا خبر اومان اللہ دنیا دا خبر تماشا کری او انشاءاللہ العزیز اغورش مزدیدہ امریکی غرور او طاقتم دا اگر مال بلنگانو د خپو دلان دی الله رب العالمین مات کړی دی د امریکی د غرور خکر مات شوی دی انشاءالله العزیز دنیا به د هغې د شرمندګۍ تماشه وکړي او نن خو هم دنیا د هغې شرمندګي ګوري نن پورې دنیا ته هغه سپر پاور چغې لګوي د دې طالبانو ته وویل چې موږ سره مذاکراتو ته کښېني نن پر تن طالبانو د مذاکراتو خیرات غواړي او انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې افغانستان په ځمکه امریکا هم د روس په شان ته ټوکړې ټوکړې شي د هغه ځای نه په ذلت سره وځي او د افغان په ځمکه یو ځل بیا د اسلامي خلافت جنډه اوچته شي انشاءالله یقینا زموږ زړونه دردمند دي زموږ زړونه خفه دي خو محترمو یقینا موږ مایوسه نه یو نن تازه تازه حالات هندوستان کې ګورئ مسلمانانو سره څه شروع دي نن د کشمیر د خور فریاد موږ نه دی هېر کړی د برما هغه مسلمان هغه لاس چې سوځېدو هغې په سرمنې ورنویسته په ژوندي هغه حالات قسم دی موږ نه دی هېر کړی موږ هغه د فلسطین د خور اواز نه دی هېر کړی محترمو مایوسه نه یو یقینا ظلم دردمند دي سترګې د اوښکو باندې لمدې دي خو مایوسه نه یو را روان دور انشاءالله د قرآن د حکیمیت دور دی را روان دور د اسلام د غلبې دور دی را روان دور د مظلوم د اوښکو د وچېدو دور دی را روان دور مشرق مغرب شمال جنوب کې د الله د دین د غلبې دور دی انشاءالله برم عرض کو طالبان اور نہ چاپیر شو اگر مولانا سے ورته خبیثه قرآن کی تحریف کے اگر یہودی ورته وئی ایک منٹ صبر کیجیے یو منٹ صبر ہو کے زمان خبر واوری بیا میں مڑ گئی ورته وای سوي اگر مولانا صرف طالبانو ته ویل صبر وکي بچو دنه د بوس کې وای ولدي کول دغسي دی ورته وای ول زه يهوديه ما تورات راواغستو ما تورات پورم مضمون بدل کو و میں لکھو داوی مولیانو ته مې ورلو اوی لوی امتحانات را لوی انعامات را تراغلا ما زبور راواغستو ما انجیل راواغستو داوی مې پورم مضمون بدل کو داوی مولیانو ته مې ورلو اوی ما ته انعامات راغلا داخله نه کتاب قرآن پاتو چې دې خلاف مونږ ډېر تعصب لرو ما دارا واغستو زیادہ تبدیلی میں بکی نہ کری چرتر زبر زیادہ تبدیلی میں کری دا چرتر لفظ میں مخی رستے کرنے دے زاغی امتحان دا بارے راغلے ہوا لیکن ننسا مطمئن شما سما زلد تسلیم میرا وشولا سما تشکی وشولا ما تا اتبنان میرا وشولو یقینا ما تر اسلام حقانیت خارشولو ما تر قرآن صداقت خارشولو ما تر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صداقت و حقانیت خارشولو لازر مخی کو محترم سرطی علمات کلی وو ہے چې مسلمان شمه الله تاسو کله مخکې د یو عیسائی مناظر انټرویو کتله د مناظرین په هر طبقه کې سخت خلک وي دا د خپل دین او نظریین اړول دا آسان کار نه وي دین یو صحابي ته بوس کې وایي ته څه مسلمان کړې اسلام دې څنګه راوړو ډېر اوږده قصه ورته کوي زه تفسیر ته نه ځم دیتو اس سے مسلمان کړي چرته څوک عالم درغله در سره ملاقات شوه دی ورته نه دا وسینه وشوي ورته چرته تبلیغي ملګری درغله دا تبلیغان ملګری پوره دنیا کې ګرځي خلک اسلام طرف ولي الله رب العالمین دې ته ډېر خیرونه ورکړي امين وایي مخالفت مکوئ زموږ ډېر ملګری وي تبلیغی ملګری راواخلي 15 صدۍ کې اگر صحابه کرام سره تلي بابا دا 15 صدۍ مسلمان دی
मामूली गलती हर चा की मौजूदी दगा से मौके वजह तराख ले अबू बकर सिद्दीक न राजी के जमाने की उमर फारूक न राजी तबलीगी जमात अजीम मिशन दे अजीम मेहनत दे नने नौजवानों की इनकलाब रावस्तु नने पूरे दुनिया की भारत तबके की इनकलाब रावस्तु अब इंशाअल्लाह दा काफिला दवर क़यामत द सवाब पूरी दावत तबलीग द कार जारी और सारी भी इंशाअल्लाह बहरल मां और तो सुख तबलीग अंदर गलियो नाना कम तबलीगान हम नगी रागली बेवर में तब उसकी चलते किताब दी के तले दे देवते नाना किताब में दे के तले बेसिस मुसलमान खड़े देवर तो वही बेजियो जमींदार का बसिन खते मगर मेरे इस्लाम नड़वल हुख्तल अगर जमींदार का में ईसाई केवल हुख्तल मुर्तद केवल में हुख्तल बेजलग याउम दसर में बहस हो मावर अगर पर बहस न कोइदो मावर तो दलाइल पेश केवल दे पर दलाइल न कोइदलो माना न चुनो वर केवल दे क्लक सड़ो दे बखबल दीन बांधे दे क्लक हो दे अगर लाल चुनो न खबरवल मिल जमाओ दे पास देर हो गए छो नशिश देर हो गए छो खबर देर ज्यादा तल्ली न वाला लगा काका माता वही सिकता माद इस्लाम नड़वल वाली जमा यो मुतालबा दे शर्त में दे الموت سشرت دي سمت على بدا الموت ويجي قرآن کی غلطی و خیزا گوری دا قرآن دا اسلام دا حقانیت دلیل دے که نده دے که نده دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت و نبوت دلیل دے که نده زمائی و زمیدار کا کام چودسوں کی دا قرآن دا رستیش پوری دنیا تے پیش کے ولی جی دا اسلام دا حقانیت دلیل دے دا محمد رسول اللہ دا صداقت دا نبوت دلیل دے اور ننم پوری دنیا تا دا منگر خواہی والحمدللہ ورتوئی وی ما تا قرآن کی غلطی و خواہی چلو زا تو خمان دے اسلام بریک دے اسلام نوز باللہ باطل دین دے کہ دا باطل دین میں ما تا قرآن کی غلطی و خواہی دے وی ما پا خفل زرے کی ویلے چیزا خبر خو آسانا دا مطالبہ خو آسانا دا وی ما ورسرے لکل وکللا ما ورطل ٹک دا زب پلان کی تاریخ در عظم زب قرآن و مجید کی غلطی در خیمہ تب اسلام پریک دے علماء تاغوی سے ٹھیک دا علماء سر تاریخ مقرر کو ذرا اغلم علماء پخبل ازلی کی رضان سر سوچ کے ہو ماں پخبل ازلی کی رضان سر گمان کے ہو چدیر آسان سودا وشولا خو قرآن کی بزا غلطیانی و رخم دے بے توبہ باسی دے بے اسلام پریک دی اگر نادام تدا پتہ نو جی سودا دی رگران وشولا خدا دیر مشکل وشولا پتہ ورطنو دا قرآن دے چکل دے عمر فاروق رضی اللہ تعالی بغوگل باندے دا آواز ولگی دو دے عمر خونتکی سخت سوے زان تراخ کرو دے عمر فاروق خونتکی سخت سوے اخبر کرو اگر تا پتہ نوا دا قرآن اگر جازیبہ کتاب دے دا قرآن اگر زور اخون کے کتاب دے دا قرآن اگر کتاب دے دا مشرکین عرب دا مشرکین مکہ دا ہوئی خونتکی سخت خلق زان تراخ کرلا دا سردارانی عرب خونتکی نیلی خلق زان تراخ وستلا اتبت نو دا کتاب دے کلچ دا کان واوریدو کان اندخبل زین ورپیدا اخبل زین اخکت ورغلیدا کلچ دا کتاب جنات واوریدو اگر جنات اندسترگن اخکداری وحلی اویم بدائر اسلام کی داخل شدو پتہ ورتنش درے زمان تعلق دستر بوز دا قرآن سر رازی زمان دزلو دا سوچ تعلق زمان دماغ تعلق بر قرآن سر رازی پتہ ورتنش درے زکاکان اسلام نبوتل علماء دکاکان دغا مطالبہ دکاکان دغا شرق و واپس ما قرآن تراولی اسلام تو میرا ولی سبحان اللہ دوی ذرا اغلم ما دی رب در رحیم خانو سر وی رادی تو اگللا چی دغا سی مسئلہ پیخر ما تا قرآن کی غلطی بکار دا ولاغی مانا مونگ نے ولاوی ما تو دری ورزی ٹیم راکو ما تو دری ورزی صبر وکا مونگ برخول مولیانو سر رابطی وکو مونگ با قرآن کی غلطی وگو چی غلطی ملاو شاق بدر روخا یو دیوی اگر دری ورزی سخت اشد انتظار ختم شلو والماور طویل ما رابطه وکل قرآن کی غلطی ولاوی ما تا غلطی رو نخود شلا اوی ما تا قرآن کی غلطی نشاندهی و نکل شلا دیوی ز مجبورم بازار تراغلم ما مترجم قرآن را آغستو ما شکرو کو خبر کور کی ناستم یو کمرہ کی ناستم والما رزان سر کاپی کی خودلا پین میرا آغستلو ما دا قرآن مطالعہ شو روکللا ما تا قرآن کی غلطی ملاویگی تا الفاظ با ملاویگی تا معنی با ملاویگی
ملاویږي د مضمون به ملاویږي د اعراب به ملاویږي زه به ځان سره نوٹ کوم د قرآن مې په دې ذهن مطالعه شروع کړله سورۃ الفاتحه هم ختمه شوله سورۃ بقره هم ختمه شوله د قرآن 114 سورتونه 30 سپارې هم ختمه شولې د قرآن کې غلطي ملاو نه شوله نه د مضمون غلطي ملاو شوله نه د الفاظو غلطي ملاو شوله نه د معنی غلطي ملاو شوله دوباره مې قرآن شروع کړو د قرآن مجید اولی سپارې دغه اخرني پاو ته راورسېدم ویل دغه آیات زه ونیومه ود کثیر من اهل الكتاب والد تاسو ته ویو مؤمنانو مونږ ته الله رب العالمین را یادوي او مؤمنانو ود کثیر من اهل الكتاب والد ډېر د اهل کتابونه لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا چې تاسو د ایمان نه پس واپس کفر ته بوزي مرتدم کی الله ولی کوي دسي حسدا من عند انفسهم زونه د کرین ډک دي زونه د بغض او د حسد نه ډک دي الله دې حق نه پیژني نه حق پیژني من بعد ما تبين لهم الحق حق ورته ښکاره شوی دی روښانه رڼا نور غوندې کې ورته ښکاره شوی دی دی وایي دې آیات زه راښکلم چې ته نبي علیه السلام ته چا ورښودلی دی وایي زموږ عقیده دا وه چې دا قرآن 1400 کاله مخکې نعوذ بالله نبي علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی خو دې آیات زه راونیوم چې ته نبي علیه السلام ته چا ورښودی چې یو کس به 1400 سال بعد راځي کراچۍ کې لاهور کې به یو کمره کې وکیني هغه به دا کار کوي تاسو ګورئ دې د یورپ د راهب خانو سره رابطه وکړله غلطي 3 ورځو ټایم به یې واخیستو غلطي میلاو شوله غلطي میلاو شوله قرآن اول تاخیر مطالعه وکړله غلطي میلاو شوله اوس حق نه قبلول اسلام نه قبلول دا خالص زد و که نه و زد و که نه و قسم دی خالص زد و اوس دی وایي زه خپل زړه ودرولمه زما دپاره حق او باطل خیر شوي دي اسلام نه قبلول زما دپاره دی وایي خالص زد اوسو انانیت اوسو زد وته زه خپل زړه ودرولم چې ته محمد رسول الله ته چا وخورې صلی الله علیه وسلم د غیب علم خو الله رب العالمین ته دی بل چاته نشته دی زه چا ورښودم دی وایي زما دپاره دوه لارې ښکاره شو یا اسلام قبلول یا په ضد ودرېدل محترمو دا ضد ډېر خطرناک مرض دی الله دې مونږ ته امان راکړي امین ووایي دې ضد ډېر خلک د تباهۍ لارې ته بوتله دا د نجران عیسایان چې کله را روانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مناظرې دپاره د دوی سره چې کوم مناظر ورسره و د دوی ملا چې وکړو د ده سره په دې قافله وفد کې د دې امیر ور هم ورسره دی دا را روان دي